السلام علیکم دوستانو، نن د سره یو داسې عبرتناکه واقعه شریکوم چې په اورېدو باندې به تاسو ډېر زیات خیران او خفه شئ، توبې به وباسئ. داسې بېزمینه دوستان او انسانان خو هم پیدا کېږي. د دې په باره کې د آیا مولا ښځې سره رښتیا یې خپل شاګرد بدکاري وکړه او که نه. ویډیو مه سکیپ کوئ، د ټوله ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته ټول معلومات در ورسېږي. دوه ملګرو او د دواړو خپل منځ کې ډېره ښه دوستي وه، خو هر چېرته به یو ځای تلل، د یو بل سره به ډېره مینه لرله. دې کې یو دوست د بل دوست ته ویلې چې زه د مولا په ښځه باندې عاشق شوی یم او ما سره یارانه خو هم جوړه کړې ده. داسې چل وکړه هر مازدیګر د لمانځه نه پس ته مولا ایساروه، جومات کې ورسره کښېنه او ګپې شپې ورسره لګوه. زه به د مولا صاحب ښځې سره خپله مینه کوم. دې ملګري ورسره دا خبره نه منله، خو اخر یې ډېره مجبوره کړو او ورته وویل چې ته زما څنګه ملګری، ته زما دپاره دومره وړوکی کار هم نشې کولی. خپل ملګری په څه چل او په بهانه باندې راضي کړو. خو د زړه نازړه به یې کولو، خو هر مازدیګر به یې دا کار کولو چې د ملا صاحب سره به کېناستو او هغه به ایساروو، په جومات کې به یې ورسره ګپ شپ لګولو. څه موده پس خو دغه خلک دا خبره محسوسه کړه چې دا ملا خو ډېر ښه انسان دی، هېڅکله خو چاته څه ضرر او تکلیف یې نه دی رسولی. ماته په کار دی چې زه اوس ده ته ټوله خبره وکړم. خلک څه موده وروسته د مازدیګر د لمانځه نه یې ټولې خبرې ورته وکړې مولا ته. دلته زه یوه خبره کول غواړم. ملا صاحب ورته ویلې وایه څه خبره ده. هلک ورته وویل چې زه ستا ډېر غټ ګنهګاره یم، زه درته حقیقت وایم، خو ته چې سره بیا هر څه کوې نو کوه. هلک ورته وویل زه ځکه هر مازدیګر تا زه دلته کې ایساروم، ځان سره د کېنوم، زما بل ملګری ستا د ښځې خوا ته ورځي، پته ورسره بدکاري کوي او ستا ښځه خو هم ورسره جوړه ده. په دې خبره باندې مولا ډېر سخت حیران شو. ما خو لا واده خو هم نه دی کړی، خو ښځه مې د کوم ځای نه راغله او زما خویندې خو هم واده شوي دي او په کور کې مې یوه بوډۍ مور ده. لږ خو هم فکر وکړو چې دا څه وایي. خو په بله ورځ باندې مولا او دې خلک مشوره وکړه. د دغه خلک ته ګوري چې دا خلک په کوم خوا ته ځي. چې دویمه وشوه او دا دواړه ملګري چې د یو بل نه جدا شول، هغه ملګري ورته ویل چې زه د مولا صاحب د ښځې خوا ته ورځم، ته مولا ځان سره ایسار کړه. لږ چې کله جومات ته راغلی او لمونځ یې وکړو، لمانځه نه پس مولا صاحب سره یو ځای شو او د مولا صاحب کور ته لاړ. چې د مولا صاحب په کور کې وکتل او بوډۍ مور یې وه، نور هېڅوک هم نه و. مولا چې خپل کور ته دننه شو او واپس راووتو او دې خلک ته ویلې چې زموږ کور کې خو هېڅوک هم نشته. بیا دغه خلک مولا صاحب سره خپل کور ته لاړلو. چې ولیدل نو په خپل کور کې خپله ښځه دغه ملګري صاحب یعنې ملاستې وه. دې سره د دې خلک عقل سر ته راغلی چې ده خپل ملګري وکتل، نو د دغه نه پس خپله ښځه هم ووژله او خپل ملګری ووژلو. د دې واقعې شریکولو مطلب دا و د بدکارۍ دپاره څوک چاته لار صفا کوي، نو بیا به ورته دغه شانتې سزا میلاویږي. څوک چې داسې کارونه کوي دغه شانتې دردونه او غمونه به ویني. که چې هغه ستاسو په مدد سره چې په زنا کې اخته شي، په دغه ګناه کې تاسو هم ورسره ښه برابر شریک. د ویډیو کتلو هم ډېره زیاته مننه کوم. امید کوم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. عزتمنو چې چارې زموږ په دې چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، حتما دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.